الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزتمندو، کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت اعلان وکړ او په خانه کعبه کې چې څومره بوتان پراتو، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې یاره دا تاسو ته نه څه نقصان در رسولی شي نه څه فایده، او تاسو د الله رب العزت وحده لا شریک ذات هغې سره شرک مه کوئ. د ټولو نه ړومبني ګزار چې کوم دی په هغه باندې د هغه تره ابولهب او ورته وایي الهذا جماعتنا، آیا تا موږ د دې خبرې دپاره جمع کړو؟ آیا تا د دې دپاره راغونډ کړو؟ او بیا په خپل مخالفت کې انتها ته ورسېدل. کله به یې څه وی، کله به یې څه وی، کله یو خبره، کله بله خبره، کله به یې وی چې د سره فرشته ولې نه ګرځي، که د دپاره مال جایداد ولې نشته، او د ده چې کوم ملګري دا غریبانان ولې دي. مختلف قسمه خبرې به یې کوم. عرض دا کوم زما عزتمندو چې دین اسلام دا په دې باندې نه دی الله رب العزت ته نږدې کېدل، دا په دې باندې نه دي چې یاره یو سړی مالدار وي نو هغه به الله ته نږدې، یو سړی غریب دی هغه به د الله نه لري. نه، دا د دې دپاره څه معیار څه دغه نه دی چې یاره دا د دې دپاره معیار دی چې یو سړی د مالدار دی نو هغه به الله رب العزت ته نږدې، کوم سړی غریب دی الله نه به لري. صحابه داسې خلک وو چې هغوی د نبي علیه الصلاة والسلام څنګه نبی علیه الصلاة والسلام وی هغه شانتې هغوی په هغې باندې عمل. نبی علیه الصلاة والسلام یو پیرا وفرمایل چې کوم سړی باندې الله رب العزت تکلیفات نه راولي نو دې د الله رب العزت په یاد کې ډېر نه راځي. الله رب العزت نه څوک هم نه یېرېږي، خو لیکن د الله رب العزت ډېر یاد کې نه راځي. یو صحابي دا خبره واورېدله او د هغې خاوند چې کوم دی انتهایي زیات مالدار او ډېره خوشحاله زندګي یې تېروله. همیشتن هغې چېرته په خفګان کې نو لیدلې چېرته، او د دواړو انتهایي زیات محبت هم. خاوند چې کور ته راغی دغې صحابي ته پته لګېدله نبي علیه الصلاة والسلام دغه شانتې ویلي. پس په دغې خاوند باندې چېرته د سر خوږ هم نو راغلی، سر درد هم نو راغلی. دومره خوشحاله زندګي او د هر یو دغه نه چې کوم دی الله رب العزت امن ورکړی، د هر پریشانۍ نه الله رب العزت امن ورکړی. هغې ورسره ډېره خوشحاله شي، خو چې څنګه راغی دا ورته ړومبنې مطالبه کوي، ړومبنې خبره ورته دا کوي چې یاره ما له طلاق راکړه، ما ازاده. خاوند او د ښځې درمیان کې انتهایي زیات محبت. خاوند حیران شو چې یاره آخر خبره څه شوې ده. ډېر تپوسونه، خو لیکن هغه په خپله خبره باندې قایمه وه چې نه طلاق غواړم، بس زه ازادېدل غواړم، ستا نه ازادي غواړم. هغه ورته وایي چې یاره آخر خبره څه ده. ښځې غږ نه کړو. خاوند چې مجبوره شو ورته وایي زه چې ځو د نبي علیه الصلاة والسلام دربار ته. نبی علیه الصلاة والسلام خدمت کې حاضرېږو، ته به خپله خبره هلته وکړو. ورته وایي زه چې روان شو دواړه. نبی علیه الصلاة والسلام دربار ته روان دی، ښځه خاوند یو ځای. او سړی په دغه سوچ کې دی چې یاره آخر خطا څه شوې ده، غلطي څه شوې ده، څه خبره ده چې یاره د ما نه ښه ده، نه څه خبر راته معلومه ده، نه څه ګناه شته، نه څه خطا شته، او طلاق غواړي، آخر خبره څه شوې. په دغه سوچ کې روان دی، تر دې چې په دغه سوچونو کې تیندک و. مخامخ کې یو ګټه پرته وه، هغې له تندې راغې، تندي نه وینه را روانه شوه، وینه را روانه شوه. بس ښځې د لاس نه ونیسه خاوند، د صحابي د لاس نه ونیسه، ورته وایي زه چې ځو طلاق نه غواړم. خاوند هم حیران دی، یاره اوسه پورې طلاق غواړي و چې ورته مې ویل چې نبي علیه الصلاة والسلام دربار ته راځو، تیندک مې ووه، سر مې خوږ شو. ښځه وایي طلاق نه غواړم. حیران دی مسله څه ده، آخر چل څه شوی دی.
پوښتنه دې کوي اخر چل څه دی، تر اوسه پورې اصرار کو چې نه نه نه، اوس وایي چې بس طلاق نه غواړم، چل څه وشو؟ هغه ورته وایي ما د نبي علیه صلات وسلام نه اورېدلي چې په کوم سړي باندې تکالیف نه راځي که نه هغه د الله رب العزت یاد کې ډېر نه راځي. نو ما وی چې یاره زه په داسې خاوند باندې څه وکړم، ما چې همیشه دن ته لیدلی خوشحالی اسوده حالی، معمولي تکلیف هم په تا باندې نه دی راغلی، ما چې یاره زه په داسې خاوند باندې وکړم څو چې هغه د الله رب العزت په یاد کې نه راځي. نو چې کله په تا باندې تکلیف راغی، سر دې مات شو او سر نه دې وینه را روانه شوه، نو ما ته اندازه وشو چې اوس د الله رب العزت یاد کې راغی، په تا تکلیف راغی که نه، د الله رب العزت یاد کې راغلی دی، زما خاوند هم د الله رب العزت یاد کې راځي. نو بس ما خپله دغه چې کوم دی مطالبه پرېښوله. زما عزتمندو عرض دا کوم چې ګوره دا تکالیف دا چې ما او تاسو باندې کوم پریشانۍ راځي دا د الله رب العزت یاد دی. بله خبره دا ده چې ګوره ما او تاسو کله د الله رب العزت نه باغي شو که نه، ما او تاسو ته هر چیز میلاویږي. ګوره عام طور سره په معاشره کې هم دغه دی ښه، دا سوچ د کوم سړي ته چې هر چیز میلاویږي که نه هغه رو باغي کېږي. دغه شانتې چې هر سړي ته د هغه د سوچ هر یو څیز میلاو شي دی رو د الله رب العزت نه لرې کېږي. نو بیا یې الله رب العزت لږ پریشانه کړي چې یاره ګوره که یو سړی هر څومره ګناهګار شي، هر څومره او هر څومره مالدار شي او هر یو څیز ځان ته په پیسو باندې را برابرولی شي، خو لیکن چې د هر څه نه خبره پاتې شي که نه، نو آخري امید زموږ سي الله رب العزت ته ناسته، الله رب العزت ته کینو، الله رب العزت نه وغواړو یا الله زما دا پریشانی ده. که یو سړی هر څومره ګناهګار شي خو لیکن د هغه دا سوچ نه بدلیږي ښه چې زما دا پریشانی دا الله رب العزت نه علاوه څوک نشي درکولی، ماله خوشحالي د الله رب العزت نه علاوه څوک نشي راکولی. بیا د هغې د خپلې پریشانۍ لرکولو دپاره الله رب العزت ته کیني، د خپلې خوشحالۍ غوښتلو دپاره الله رب العزت ته کیني. زما عزتمندو عرض دا کوم چې کله یو سړي ته هر څیز میلاویږي که نه، نو دې څه ناڅه د الله رب العزت نه لرې شي، خو لیکن چې کله پې پریشانی راشي، تکلیف راشي، الله رب العزت ته بیا ځان نه نږدې کړي، بیا ورته کیني، بیا ورته جاړي، بیا ترې غواړي، هر څه کوي. بیا زما عزتمندو دا بعضې تکالیف د دې دپاره وي چې الله رب العزت ما او تاسو ځان ته رانږدې کوي. ګورې ښه د دې دپاره نه چې یاره ما او تاسو چې کوم دی د الله رب العزت خوښ نه یو، نه، الله رب العزت هر بنده سره خپل هر بنده سره چې کوم دی د اویاو میندو نه سیوا محبت کوي. حجاج بن یوسف باره کې راځي ډېر صفاک انسانو او ډېر صحابه چې کوم دی د شهیدان کړي. کله چې وفات کېده نو مور ورته سر ته کېناسته، ورته وایي چې ای حجاج، ای یوسف، ستا به څه کېږي؟ تا سره به الله رب العزت څه معامله کوي؟ ګوره دومره صحابه دې وجلي دي، دومره صحابه دې شهیدان کړي، دومره خلک دې ناحق وجلي دي چې د ستا سره به الله رب العزت څه معامله کوي. هغه مور ورته وایي پاسه 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 زما نه پاسه، پکار دی چې دا خو زما آخري وخت دی چې تا زما حوصله نورم دغه کړې وه چې نه الله رب العزت چې کوم دی ډېر رحیم او ډېر غفور ذات دی. آیا ته دا برداشت کوې چې زه په اور کې ما څوک وسوځوي؟ ورته وایي نه. نو هغه ورته ګوره عجیبه تاریخي الفاظ دي ښه. هغه ورته وایي چې زما رب چې کوم دی ما سره د اویاو میندو نه سیوا محبت کوي، نو هغه به ما څنګه په اور کې سوځوي؟ دا یو سوچ برابر و. اکثر علما وایي که الله رب العزت چېرته بخي که نه په دغه خبره باندې به بخي. نور انتهایی زیات صفاک. نو زما او ستاسو هم دغه سوچ پکار چې برابر شي چې یاره دا ما باندې الله رب العزت پریشانی راولي، دا امتحان راولي، نو دا الله رب العزت ما خپل ځان ته رانږدې کوي. الله رب العزت دا غواړي چې دا زما دا بنده ما ته کیني، زما نه وغواړي، ما ته وجاړي. زما عزتمندو دا پریشانۍ د دې دپاره نه ښه چې ما او تاسو د الله رب العزت خوښ نه وي. په هره پریشانۍ کې الله رب العزت زما او ستاسو دغه سوچ برابر کړي چې ما الله رب العزت خپل ځان ته رانږدې کوي او دا غواړي چې ما ته کیني. الله رب العزت ته عمل کول اسان کړي. واخر دعوانا